ان شاء الله چې په کور کې بس تاسو د بواسیر مریض نه دا څه ټیپس در کوم په شرطیا بواسیر کو هر قسم وی هغه به ورسره ټیکيږي د هر بواسیر د لپاره بیل غذا بیل ټیپس دي او تاسو کته شي زمونږ په زرګونو مریضان خوشوي دي او دا تاسو چې کم مریضان زه درته میسج هم یا د دې د ویډیوز هم دا تاسو وګورئ او بیا زما ټیپس ته وخت کېده نو یو خو بس تاسو دا وشي تاسو ته پته ولګي چې دا معالج هڅه نه دی لګیا بلکې د مریضانو علاج کړی دی تاسو د حکیم صاحب شکریا لراله بالکل نه لگا ها ورکه روزي نه پس ازي پریشان دا او دا د ډاکټر صاحب ویلو و دا د ډاکټر صاحب ویلو بیا دا سکارو شو جی یو کس دل دراوسته ها د 300 کو دوی راکړه دا د پریزو کو قسم دې غټک پریز نوم کړی روزو ولګا نو دوی ودل په مکمل سی کړم لکه دي تاسو پریز خو پریز هم پکې تاسو نو کړی بالکل روزو نه مې کړی ها جی او جی او نو الله رب العالمین زخه کړ او دا اپریشن نه بغیر ان شاء الله تاسو د دوا استعمال کړئ ان شاء الله زما غوینم کو خدا کنټرول کړل غوټه مور شورات ولا سروز کې زما مشکل الله پاک را به ختم کې او د صدیق دا راغلی مو پوه شئ ان شاء الله ما تکلیف او چاجالي ضرورت کیسه ول 15 ورځې مو خوړلې دی کنه مدا مو ښه شي دی او بيخي وسخه شوم نورم سټیک شوم مول د نو دې سره خو مې شکر دی غوټه ختمه شوې خو اوس بس ډېر پارخې کړی هغه نه تکلیف ماته ډېر سهولت شوی ده ماشاءالله او انشاءالله دوا مې شروع کړې ده او نور شکر دی هغه لکه کم تکلیف او دغه چې وو که نه نو دوی سې فرق مې حکیم صاحب راغلی دی پوه شوې دا دوی لا ما پوره استعمال کړی نه ده که نه او شکر الحمدلله ډېر فرق مې راغلی الحمدلله الله تاسو له ډېر چې کوم دی اجر درکړي زمونږ مریض چې کوم دی الحمدلله هغه بالکل برابر شوی دی د هغې دواینو سره خو اوس تپوس بس حکیم صاحب داسې معمولي غونډاره پاتې دی چې تقریبا د دننه سیډه دی وړوکې غونډه کې بس صرف دغه پاتې نور سوځې خارغ درد یو شی نور نشته دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د بواسیر متعلق درته نن داسې ټیپس در کوم چې ان شاء الله په کور کې غذایی تبدیلی سره به هغه تاسو کنټرول کې کم ته چې په طب کې علاج بالغذا وایي د ټول نه اول سټیپ مرض کې دا غسل پکار دی لکه څنګه چې موږ ته اسلام هم ښایي چې صدقه ورکه او غذا بدله کا او بیا خپل علاج طرف ته راشه که نه نو په بواسیرو ډېر قسمونه دي په دې کې چې کم زیات مرض لګي او د هغې مخنیوي دپاره او د هغه په سر کې د کنټرولو دپاره تاسو ته داسې ټیپس در کوم چې انشاءالله پر ورځ کې به ستاسو فرق راځي او ستاسو به یو ډاکټر یا حکیم ته یا یو ډېر غټ علاج ته ضرورت نه وي خو کو دا ستاسو بالکل شروع شوی مرض وي د افتي نیمې وي نو دا به مکمل ختمیږي خو کو دا د ډېر وخت وي او زیات شي وي نو بیا به تاسو خامخا د علاج دپاره رابطه کوئ په دې کې اول قسم چې دی هغه ډېر زیات دی هغه مونږ چې ورته وایو بواسیر بادي صحیح ده چې دې کې یو خو باد ډېر زیات جوړېږي بیا د اخري د کلمې د اثر چې دی نو دا وپړسېږي پړسوب پکې پیدا شي او دې کې دا باد جمع شوي وي سړي ته درد محسوسېږي داسې محسوسېږي چې د بولو د ځای کې داسې غونډ پروت دی نو که تاسو ته کله هم داسې محسوسېدل شروع شو چې تاسو داسې محسوس کړئ چې د کلمو د اخر کې داسې ماته درنوالی محسوسېږي درد راته محسوسېږي او باد ډېر زیات وي بیا هغه داسې وخت پکې راشي چې هغه باد سړی کنټرول کولی هم نشي او هغه وایي چې په څه طریقه دا باد وځي چې زما دا مسله حل شي چې باد وځي نو د ده طبیعت لږ ښه شي نو د دې دپاره به تاسو اول دا کار وکړئ چې روجې ماستو شملې دا به تاسو بند کړئ صحیح ده او کو کولی شئ ورسره نو مرچ مسالې دا خو به هر بواسیرو کې تاسو بندوئ خامخا دا تاسو بند کې ساده خوراک شروع کړئ نو انشاءالله چې دې سره به ستاسو ډېره زیاته ګزاره وشي کې چې تاسو به د پنسار دکان ته راشئ ورته موږ له تخم انیسو راکړه دا د اجواین د سپیرکو یو قسم د انیسو هغه به راوالی هغه به ځان ته په یو ګیلاس د ګوړې شربت کې یو چمچ اچوئ لږ به یخوئ او بیا چې یخ شي دغه به پر وس کې یو ګیلاس په ګوټ ګوټ باندې څکئ چې دې سره به ستاسو کلمو دا پړسوب چې دی دا کنټرول شي خو کو دا ډېر زیات مرض وي نو تاسو بیا موږ سره رابطه کولی شئ بل د بواسیرو وینه راتلل داسې
حالات وي چې انسان دغه ته ورشي واشروم ته وینه ترې راځي. اوس دا وینه داسې خو ډېر قسمونه دي خو کم مشهور چې دي هغه په دې کې 3 قسمه دي. صحیح ده. یو وینه داسې راتلل چې هغه کې زګونه راتلل او دا بول ورسره لږ لږ کېدل او داسې 2 غنټې 3 غنټې پس تلل، نو دا غوره بواسیر نه دی، دا خوني دست ته لګېدلی دی. صحیح ده. د دې دپاره اسان حل دا دی چې تاسو به سپیغول ثابت راوالی، چیلکه نه کم چې چیلکه ملوي، ثابت سپیغول به راوالی، دا هر سحر یو چمچ خورئ اوبه ورپسې څکئ، دې سره بس تاسو دا مسله حل شي. صحیح ده. پرهیز هم دغه دی، شوملې ماسته وروجې. صحیح ده. او مرچ مسالې. بل کو ستاسو وینه داسې راتلل وي چې هغه داسې په شړ راځي لکه څنګه چې دا رګ کټ شي او وینه را شروع شي، یا چرګ سړی لال کې داسې په شړ وینه راځي، یا دا بولو تاسو کوئ او دی کې داسې وینه را روانه وي، نو دا بیا هم بواسیر هم نه دی او دا خوني دست هم نه دی، دا دغلته زخم پیدا شوی دی یا یو رګ پټاو شوی دی او د هغې رګ نه دا وینه راځي. صحیح ده. نو د دې لپاره به تاسو د مرچ مسالې داسې زونه بند کړئ او لږ ساده خوراک په شروع کې، خاص کر تاسو به دې کې کچړي شروع کړئ، نورو کې روجې بندې دي، دې کې به روجې تاسو کچړي شروع کړئ یا به کیر شروع کړئ، یو 3-4 ورځې به وخورئ، نو دغه زخم به مندمل شي، دا به ښه شي. خو ډېر زیات وي نو تاسو بیا معالج سره رابطه کوئ. بل د بواسیرو وینه چې کوم راځي لکه هغه داسې راځي چې ساس کې راځي او درد او سوزش سره راځي او یو ساس کې داسې راځي، نو دا بیا د بواسیرو وینه ده. نو د دې دپاره کو زیاته وي معالج سره به تاسو رابطه وکړئ. که نه دا د روز نیمې کیس وي نو تاسو به خو اول ګرم څیزونه مکمل لکه غوښه، کریلا، بادنګل، مرچکې، لوبیا، مسالېدار روجې، دا څیزونه به تاسو بند کړئ او ساده خوراک په شروع کې، نو انشاءالله چې دا به کنټرول شي. او بل تاسو به داسې وکړئ چې لږ کورکمان به والی، دا کچه کورکمان دا به وټکوئ، پوډر به یې کړئ، اوبو سره به یې څکل شروع کړئ. صحیح ده. بل چې کوم د بواسیرو قسم زیات تر دی چې هغې کې غوټې جوړېږي یا دانې یا ګرمکې جوړېږي، دې بواسیرو کې به خامخا معالج سره رابطه کوئ. صحیح ده. خو ګرم څیزونه به دې کې هم بند کړئ تاسو. بل بواسیر داسې چې هغې کې کولمه ښکته راوځي. صحیح ده. هغه بیا سړی په ګوته دننګي، سر کې هغې کې طاقت وي په خپله دننه کېږي، خو چې بیا وخت تېر شي هغه بیا ښکته پرته وي، نو د دې دپاره هم علاج شته، تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. خو که دا تاسو د ورځ نیمې کار وي یا داسې وړو ته هم دا ولګي د کمزورۍ د وجې چې هغه د 2 کالو وي، د 3 کالو وي، نو هغې ته هم د دوایي ضرورت نشته. زما 10 کالو د مریضانو تجربه ده، په زرګونو مریضان دې سره ښه شوي دي. تاسو به غوښه، کریلا، بادنګل، مرچکې، لوبیا، دا ګرم څیزونه به بس کړئ او تاسو به شروع کړئ دې ته کچړي یا کیر. صحیح ده. د سپینو وریجو کچړي یا کیر. تاسو په دې کې څوک پې نه پوهېږئ ما ته کمنټ کې ووایئ، یا زنانو په دې پوهېږي چې کچړي یا کیر پوخ که بس هغې به درته تیار کړي، دغه به ورته شروع کړئ، یو هفته به مسلسل خوري، بل څه به نه خوري. صحیح ده. دې سره به د دې کولمه واپس خپل ځای ته شي. خو که بیا هم ځای ته نه شوه نو معالج سره به تاسو رابطه وکړئ. د بواسیرو هر قسمه کوکوني وي، کوبادي وي، کولمه روزي یا مسې پیدا شوي وي، د دې علاج دی. حکیم رب نواز، فرغو کی مردان. رابطې نمبر 0313 94 89.